مایک څه سورة البقرة آية نمبر 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله تعالی دلته کې په دې آیات کې د یهودو یو بل قباحت ذکر کوي، او هغه دا دی چې دا یهود شرک کوي د الله تعالی سره، حضرت عزیر علیہ السلام شریک ګرځي. ذکر اوس آیات کې الله تعالی فرمایي: وقالوا اتخذ الله ولدا. دا خلک وایي چې د الله تعالی نعوذ بالله اولاد شته. لکه د یهودیانو عقیده دا وه چې نعوذ بالله حضرت عزیر علیہ السلام د الله تعالی زوی دی. د عیسایانو عقیده دا وه چې نعوذ بالله حضرت عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی. او د مشرکانو عقیده دا وه چې نعوذ بالله دا فرشتې د الله تعالی لوریان دي. نو الله تعالی خصوصا په دې آیات کې د یهودو قباحت ذکر کوي چې ګوره دوی ځان جنتیان ګڼي او بل طرف ته شرک کوي، الله تعالی چې دنو اولاد ثابتوي، نو دا د دوی یو قباحت دی. والله تعالی فرمایي: ولله المشرق والمغرب. خاص د الله لپاره مشرق هم دی او مغرب هم دی. نو په اينما تولوا فثم وجه الله. کم طرف تم چې تاسو مخ وګرځوئ نو هغه طرف ته الله تعالی دی. د دې آیات په شان نزول کې علما کرام ډېرې خبرې کړي. یو مطلب وایي د دې آیات دا دی: عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی له صلوات و سلام مدینه منوره ته راغی، نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې تاسو د بیت المقدس طرف ته مونږ کوئ. نو نبی له صلوات و سلام ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ کړی. نو د نبی له سلام خپل خواهش دا و چې زه خپل کعبه شریفه ته مخکم نو ډیره بخښي. نو الله تعالی ورته په دې آیات کې فرمایي چې ور ولله المشرق والمغرب. مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی. نو که ها طرف ته مخکې نو په دغه ځای کې فثم وجه الله، دغه طرف ته الله تعالی دی. مطلب دا دی چې دغه طرف ته قبله د الله تعالی ده، یا فثم وجه الله مطلب دی چې دغه طرف ته د الله تعالی رضا ده. چې کوم طرف ته مخ کو بس الله تعالی وزستانه راضي یم. نو نبی له صلوات و سلام په دې باندې مطمئن شو. دویم دا دی چې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا اصل کې د صلات الخوف په باره کې نازل شوی دی. صلات الخوف دې ته ویل کېږي چې کله مسلمانان د دشمن مقابلې ته وروځي او هلته دشمن مخامخ وي. اوس په دې ټایم کې که دا مسلمانان مونځ کوي او په دې مونځ کې دوی د بل طرف ته مونځ کوي، قبلې طرف ته مخ کوي، نو بیا به دا چې دشمن نو پې حمله کوي. نو عبدالله بن عمر فرمایي چې بس مونږ د دشمن طرف ته ولاړ وو، د قبلې نه بغیر هم هغوی طرف ته ایسته کې مونځ وکړو، ځکه مخامخ دشمن و. الله تعالی دا آیاتونه نازل کړه چې هېڅ خبره نه ده. ولله المشرق والمغرب. وایي مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی، چې کوم طرف ته مخ کو نو زه د ناراضي یم. دویم مطلب یې دا ده. دریم دا دی حضرات صحابه کرام فرمایي چې مونږ د نبی علیه صلات وسلام سره په یو سفر باندې تللي وو او په یو صحرا کې په مونږ باندې د مونځ ټایم راغی. نو بس مونږ ودرېدو او تیاره وه، نو چا یو طرف ته مخ کړه او چا بل طرف ته مونځ هم وکړو. نو چې کله سحر شو نو مړه مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی،
چې کوم طرف ته مخ کوئ الله تعالی وایي هغه طرف ته زه ستاسو نه راضي یم. نو اوس هم په سفر کې دغه قانون دی چې انسان مثلا په سفر باندې لاړ نو دی به اول د چا نه تپوس وکړي چې یاره قبله کوم طرف ته ده. نو که په ټایم کې څوک موجود نه هغه به ورته وایي چې دې طرف ته لمونځ وکړه. که څوک موجود نه او د خپل سوچ وکړو چې مثلا قبله چې ده نو هغه دې طرف ته ده لمونځ یې وکړو. وروسته بیا یو سړی راغی هلکه وروره وایي ته خو داسې ولاړ وې دا قبله خو دې طرف ته ده. الله تعالی وایي ولله المشرق والمغرب مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی. چې لمونځ دې کړی دی لمونځ شوی دی واپس یې مه راګرځوه. نن سبا خو جدید آلات دي کمپاس موجود دی یو څه بل څه په موبایل کې انسان آن کي چې کوم طرف ته قبله ده معلومیږي ورته. خو بیا هم موبایل د انسان نه کور پاتې شوی دی مشران دي نه پوهېږي پې چارج پکې نشته هېڅ ته پته ونه لګېده او تا لمونځ دې طرف ته وکړو قبله دې طرف ته وه خیر دی شوی دی. ولله المشرق والمغرب الله تعالی مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی. دغه شان امام رازي رحمه الله په دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله چې دا نجاشي بادشاہ دی وفات شو. نجاشي بادشاہ اصل کې داسې بادشاہ و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دته خط لیږلی او د نبی علیه السلام د خط ډېر زیات قدر او عزت وکړو او اصل کې داسې و چې مسلمانانو هلته کې حبشو ته هجرت هم کړی و. نو د ده په زړه کې چې کله د سورې طه او دا آیاتونه واورېده نو په زړه کې ایمان پرېوت ایمان یې راوړو. دی خپل زوی هم رالیږلی و چې ته لاړ شه او نبی علیه السلام ته ووایه چې زه وزګار نه یم زه به درځم خو که زه درغلم نو زه به ستاسو خپې وینځم. د عربو د عزت طریقه کار دا و لکه مونږ چا له عزت ورکوو نو په دواړو لاسو سره سلام وکړو یا دغه لاس خپل کړو یا هغه بره طرف ته کښېنو. نو عربو چې به چا له عزت ورکوو نو خپې به ولې وینځلې. نجاشي بادشاه ودی که زه درغلم نو زه به ستاسو خپې وینځم او تاسو په دې خبره ګواه شئ چې ګورئ ما ایمان راوړی دی. بیا چې کله د نجاشي بادشاه چې دی نو وفات شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې تاسو په خپل ورور باندې جنازه وکړئ په نجاشي باندې. نو په دغه ټایم کې بعضو خلکو ووایي چې لکه ده خو زموږ قبلې طرف ته لمونځ نه دی کړی ده خو په هغه ټایم کې مثلا دغه طرف ته لمونځ کړی دی. نو آیا چې یو سړی زموږ قبلې ته لمونځ نه کوي نو د هغه جنازه کېږي؟ نو الله تعالی ولله المشرق والمغرب مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی. نو اگر که هغه بل طرف ته لمونځ کوي نو په دې کې موږ ته فایده معلومه شوه. فایده دا ده د کام طور باندې مونږ لمونځ چې نو دې طرف ته کوو د تلاش علاقې ته چې خلک لاړ شي هغوی داسې لمونځ کوي بل ځای ته انسان داسې لمونځ کوي نو هغه صنف بدلېږي را بدلېږي. الله تعالی وایي خیر دی فصم وجه الله دغه طرف ته ذات د الله تعالی دی او الله تعالی په دې باندې رضا دی. قبله کې اصل کې جهت پکار دی چې دې طرف ته لمونځ کوئ نو چې کم از کم دومره چې 90 ډیګري هغه برابرېږي نو بیخي خوا کعبې شریفې ته موږ نشو مخ کولی. لکه اوس دا محراب دی اوس دا څوک نشي ویلی چې دا خاص کعبې ته مخامخ دی نو بس چې هغه طرف ته انسان لمونځ کوي نو لمونځ کېږي. د دې وجې نه د آیات بل مطلب دا دی چې د کعبې هلته خلک لمونځ کوي نو هلته خو څلور طرف ته قبله ده. نو الله تعالی وایي ولله المشرق والمغرب مړه که چا مشرق ته مخ کو که تا مغرب ته مخ کو ای به ټول طرف ته د کعبې دیوالونه دی ټولو ته لمونځ کېږي. نو د همغه آیات مطلب دی ان الله واسع علیم الله تعالی پراخه دی او علم والا دی. دی بل آیت کې دا الله تعالی ذکر کوي چې د یهود او د عیسایان او د مشرکان ټول ظلم کوي ځکه ظلم کوي. وقالوا اتخذ الله ولدا دی وایي چې الله تعالی اولاد نیولی دی. نو الله تعالی وایي سبحانه پاکي د الله تعالی لره. په دې وجې نه حدیث کې راغلی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې د آدم علیه السلام چې کوم بچي دي یعنی مطلب دا انسانان نو دی زما انکار کړی دی او دوی له مناسب نه و چې زما انکار یې کړی و او دی بني آدمو ما ته کنځلې کړي دي او ما له مناسب نه و چې دوی ما ته کنځلې کړی وي. وایي دا زما دا تکذیب دا دی چې دوی دا خبره کوي چې الله تعالی په دې قادر نه دی چې واپس په انسانان را پاسي د مرګ نه بعد په زندګۍ باندې قادر نه دی. دا زما انکار دی او دا کنځلې ما ته دا دي چې دې خلکو داسې ویلي چې د الله تعالی اولاد دی. الله تعالی وایي دا ما ته کنځلې دي زما اولاد نشته. ځکه اولاد خو خلک د دې لپاره غواړي چې را کچرته کې انسان بوډا شي چې په کار یې راشي. الله تعالی وایي بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله تعالی دپاره څه چې په اسمانونو په ځمکه کې دي کل له قانتون ټول د الله تعالی تابعدار دي او د الله تعالی په خدمت کې دا ټول کائنات. الله تعالی وایي زما اولاد ته څه ضرورت دی؟ الله فرمایي بدیع السماوات والارض
ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې و اذا قضا امرا او هر کله چې فیصله د یو کار وکړي فانما یقول له کن فیکون نو وايي د کار ته چې موجود شه بس موجود شي. لہذا د الله تعالی هیڅ چاته ضرورت نشته. کټول کائنات مثلا کافران شه الله تعالی زما په بادشاہي کې کمې ناراضي، کټول مسلمانان شه الله تعالی زیاتې پکې ناراضي. نو چې څوک د هغې باوجود الله وایي ماته د اولاد نسبت کوي نو دا غټ ظلم کوي او دا ماته کنځلي دي. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا قباحتونه د یهودو ذکر کوي. ولله المشرق او خاص د الله تعالی لپاره مشرق دی والمغرب او مغرب دی فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو ګرځېږئ فثم وجه الله دغه طرف ته رضا د الله تعالی ده. ان الله بشک الله تعالی واسع علیم فراخ دی او علم ولده. وقالوا اتخذ الله ولدا او وایدی نیولد الله تعالی اولاد سبحانه پاکی د الله تعالی لرا بل له بلکې دا غدا پاره دی ما فی السماوات سج پاسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې دی کل له قانتون ټول د الله تعالی تابعدار دی. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې و اذا قضا امرا هر کله چې فیصله کوي د یو کار فانما یقول له نو وایي دې کار ته کن موجود شه فیکون پس موجود شي